السلام علیکم د وزیر شو کې تاسو ته هرکلی وایم. زه اسدالله خان وزیر مو سره موجود دی حافظ حمدullah صاحب. حافظ حمدullah صاحب ډېر مننه خپل ټایم راکولی. حافظ صاحب کله تاسو ته دا اطلاع ملاو شوه چې تاسو یو غیر ملکی شهري ډیکلیر شوی، تاسو څه تاثرات وو؟ بسم الله اطلاع څنګه درته ملاو شوه او څه فیلینګز؟ زه ما ته تر هغه وخته پورې دغه اطلاع نه وه، نه ما دغسې اثرات لیدلي وو چې ما بغیر ملکی ډکلیر کی، بلکې نادره کوم څه کړي وو پر هغه باندې ما ته بار بار متعلقه خلکو د ندامت اظهار کړی چې څه سوي دي، ستا د شناختي کارت په باره کې دا زیاتوب دی، لیکن تمام شیان تمام ولې زه ترو پراپر چینل ولاړم، ما هلړ بازي افراتفري انتشار نه که جوړه نه میډیا ته ولاړم، هغو د دې اظهار برملا کړی چې دا مس هینډلینګ دي، دا په غلط فهمي کې سوي دي. مسله سمه ده، انشاءالله تا ته به پر ټلیفون موږ وویل لاست خبره ده، ټلیفون باندې به تا ته حال درکړو، لیکن د ټلیفون حال نه رالی، ما ته نوټس په لاس راکول چې ستا شریعت ختم دی. لیکن پر چې ختم دی نو هغه څه خبرې داسې دي چې هغه ستا په ټاک شو کې زه نسم کولی چې ولې ختم دي، چا ختم کړي، ته د کوم چا نه مجبور وې. تا خو در پرونده پورې ما ته دغه خبره کول، نن دا اچانک څه وسو چې ته ما ته وستا شریعت ختم. چې کله تاسو ته پته ولګېد د میډیا باندې چې تاسو یو غیر ملکی شهري ډیکلیر شوی، څه فیلینګز و تاسو؟ څومره دوک درته ورسېدو چې یار؟ مطلب زه به دې ته حیران یم چې اکتوبر سن 1968 ما پیدایش دی، چمن کې زه پیدا شوی، او چې کوم چا زما پر پیدایش باندې د خوشحالي ډزې کړي دي، ټکان کړي دي، هغه اوس هم ژوندی دي، او هغه پر دې ګواهي هم ورکوي چې حافظ صاحب پیدایش وسو د هغه د خوشحالۍ موږ د پښتنو یو روایت دی چې کله نارینه اولاد په کور کې پیدا شي بیا پر هغه باندې د خوشحالۍ ډزې کوي، هغه اوس هم ژوندی دي، الله دې نور هم ژوند ورکړي. نو زه په دې نه پوهېدم چې مطلب دا دی لکه ته د سړي زندګي، د سړي د خاندان، د سړي د قام ټول زندگی او مستقبل ته ختمه یې، لکه یو سړی چې ته علاله یې، لیکن دا حق وایي چاته نشته چې ته بغیر څه وجې، بغیر څه ریزنز د چا شهریت ور ختمه یې، د هغه مستقبل ختمه یې. او بیا زه په 2002 کې ایم پی اے پاته شوی، منیسټر زما ویریفیکیشن نه دی شوی، په دې ملک کې 2 ایجنسیانې دي، بیا زه سینیټر جوړ شم، زما ویریفیکیشن نه دی شوی. بیا زما پلار په 74 کې د ایجوکیشن ډپارټمنټ ملازم دي، چې په هغه وخت کې نه پښین ډسټرکټ شته، نه چمن د ډسټرکټ کې عبدالله په نامه هیډ کوارټر شته، بلکې دا ټوله د کوټ سره تعلق لري. زما جایداد د 65 دی، رجسټریشن د 68 دی، بینک اکاونټ د 68 دی، مطلب هغه ډاکومنټ چې کومې خبرې دي زه شرمېږم په دې باندې چې یاره زما غوندې سړی هم دا ثبوت ورکوي چې ته د دې ځای یې که نه یې، ته د دې ملک یې که نه یې. لہذا زه غیر ملکی ډکلیر کم، دا نه وویل چې ته غیر ملکی یې، د کم ملک یې، ته د سریلنکا یې، ته د هندوستان یې، ته د ایران یې، ته د افغانستان یې، ته د کم ځای یې. لہذا خامخا په دې باندې انسان ته دک هم کېږي، افسوس هم کېږي، لیکن لا حق زه او نور هېڅوک چاته نه ورکوي چې ته بغیر څه وجې د چا شهریت ور ختمه یې. او دا ستونزه روانه ده، دا ستونزه د اوسه نه ده په دې ملک کې. مخکې دا فیصله چې به کېده نو به غدار ډکلیر کړي، فاطمه جناح غدار، بیگم لیاقت علی خان غدار، ولی خان غدار، صمد خان غدار، مفتی محمود غدار، غوث بخش بزنجو، اسداللہ تعالی منگل پلانا یا غدار، محمود خان په نن زمانه کې غدار، مولانا فضلالرحمن صاحب د هندوستان او د نریندر مودي ایجنټ، د هغه پر ایجنډه کار کوي، معنا خو دا ده چې غدار دي. ما ته د کابینې د اوس د موجوده حکومت د وفاقي کابینې یو وزیر ما ته ویلي دي چې ته غدار یې. زه غدار یو خو زما شریعت ته را منسوخ کړې، بل ته ما ته غدار وایه، دا خبره ده. غدار دا یو اوږد پیرست دی، دا یو اوږد پیرست دی. باچا خان ته هم غدار ویل شوي دي، مفتی محمود صاحب ته هم غدار ویل شوي دي، لیکن دا اوس د هغه غدارۍ عملي نمونه پریکټیکلي اوس دا ده چې شریعت یې ور ختم کړه چې دا د دې ځای نه دی. لیکن دا ولې کېږي؟ دا ولې کېږي؟ څه پیښه ده؟ دا ډېر غټ سوالونه دي. موږ چې نن راوتلي ازادي مارچ ته په خپله ورته وګوره، آفتاب شرپا پښتون دی په پارلیمنټ کې نشته، محمود خان پښتون دی په پارلیمنټ کې نشته،
او اسفندیار پښتون دی په پارلیمنت کې نشته، مولانا فضل الرحمن پښتون دی په پارلیمنت کې نشته، محمود خان اچکزی پښتون دی په پارلیمنت کې نشته، زه هم پښتون یم، د ما سره دا کېږي. لہذا ته یو طرف ته خلک د کرپشن په نامه په جیلو کې غورځي، بل طرف ته د شدت پسندي او د انتها پسندي په لیبل باندې خلک زیر کوي، زمین بوس کوي، بل طرف ته اسلامي پسند او پر آئین او پر جمهوریت باندې یقین لري، هغه صرف په دې وجه شریعت منسوخ کیږي چې هغه کلکه خبره کوي، هغه رښتیا خبره کوي. ما خو بل یو جرم نشته، نه کرپشن شته، نه کمیشن شته، نه زه د ان ډي اس د نن پورې پر ما الزام نه دی لګېدلی چې ته د رای ایجنټ یې یا د ان ډي اس ایجنټ یې یا د موساد ایجنټ یې، دا یو شی نشته، کرپشن نشته، بیا څه پیښه ده چې زما شریعت کینسل کېږي. حافظ صاحب چې کله تاسو ته دا پته ولګېده چې تاسو غیر ملکي شهري ډیکلیر شوی، اول رابطه تاسو چا سره وکړه؟ خیر ډېر خبرې داسې دي چې هغه په دا مجلس کې نسم ښکاره کولی. بیا فیمینیزم رابطه وکړه، جمعیت علماء اسلام ما اوله رابطې د جمعیت علماء اسلام د قیادت سره کړي. ما فیملي خبره سوه او پر میډیا باندې چې رالو زه نه وم خبر، ماته اول ټلیفون غالبا سلیم صافي صاحب راوکړ چې حافظ صاحب پر سوشل میډیا دا شی چلیږي، دا څه مسله ده؟ بیا ما درته هغه تفصیل ووایي. ستا د ډي بي ټي وي په تسلط باندې ستاسو د تمام سوشل ورکر، د تمام سوشل میډیا سره تعلق درلودونکي کارنده او ورکران او الکترونیک میډیا سره محترم کلوی دي که کوچني دي، هغه تجزیه نګاران، دانشوران، لیکاریان، لیکونکي، په هغه کې سلیم صافي صاحب، حمد میر صاحب، جاوید چودھری او کامران شاهد، دا ټوله داسې انکران دي. په دې کې زه دا درته ووایم چې د نن زمانې سیکولر او لیبرل تمام پارټیانو تمام بغیر څه فرق، اگر د قوم هغه که د پنجاب سره تعلق دي، که د پښتونخوا سره تعلق دي، که د بلوچستان سره تعلق دي، که د سند سره، د دې ټولو زه شکریه ادا کوم چې هغو دا فیصله غلطه بللې ده او دا ظلم او زیاتوب یې بللی دي. لیکن ما چې اوله رابطه کړې ده، زما د طرفه چې ما اوله رابطه کړې ده، ما د خپلې پارټۍ د قیادت سره کړې. کوم ازادي مارچ روان هم دی هلته کې، تاسو سټیج باندې دومره نه وئ، ولې تاسو څه قیادت سره څه خفه دي نه، یا ته ورنه خفه یې، څه وجه ده؟ نه خبره دا نه ده، سټیج باندې زه نه وم، زه بالکل سټیج باندې که دویم درې ما تاسو رابطه وشوه که نه، کوم زه پروګرام ته نه وئ هلته هم نه وئ تاسو؟ زه بالکل ته ما وینې دا 3 میاشتې یا هر څه وخت چې کېږي چې د کم وخت نه دا د ازادي مارچ یا ملیون مارچ یا کومه سلسله شروع ده په ملک پر مختلفو اطرافو کې، د دې په سلسله کې مهم ملګرو زه غوښتی یم، د دې هکله ما خبره کړې ده او پر میډیا باندې ته ما وینې چې سهار او ماښام د ازادي مارچ د کامیابۍ دپاره خبره کړې ده او د حکومت خلاف ما خپل سخت موقف ورکړی دی، پر هغه مې ګوتڅنډنه کړې ده د پاکستان چې کوم موجوده جیلي حکومت دی. او اوس هم ته ما وینې او ازادي مارچ کې زه ورغلی هم یم، هلته په اجتماع کې کښېنستلی یم، بیا باقاعده پر کنټینر باندې تللی یم کښېنستلی یم، بیا هم تقریر کړی دی. لیکن د دې خامخا دا نه ده ضروري چې زه به خامخا ورځم پر کنټینر به کښېنم، ځان به ښکاره کوم چې زه دا یم نن راغلی یم، کله پر کنټینر کښېنستلی، کله په پبلیک کې په اجتماع کې کښېنستلی. لیکن د دې دا هم مطلب نه دی چې زه هر ځای کښېنستم نو زه خپل تصویر پر سوشل میډیا جاري کړم چې زه هم دغه یم راغلی یم. البته کنټینر له زه نه یم ورغلی، یو وار ورغلی یم، تقریر مې کړی دی، که زه وغواړم چې زه کنټینر له ځم بیا هم ورتلی سم، بیا هم ورتلی سم، لیکن زه په اجتماع کې ناست هم د ځان دپاره غیر مناسب نه بولم، د کارکنانو سره دا مناسب ده. کنټینر له چې زما زړه وغواړي هم ورتلی سم، یو روک ټوک نشته، څه اختلاف نشته، یو شی نشته، یوه مسله نشته. اچھا حافظ صاحب، ته اکثر په هغه باندې تنقید کوي چې کوم دا وایي چې مدرسې طالب علم کوم ریفارمز هغه باندې تاسو تنقید هم کوي، خو تاسو کوم خپل بچی دی هغه یو آرم انسټیټیوشن کې هم دی، نور کوم مدرسې کله حکومت خبره کوي چې دنیاوي کوم دینی تعلیم څه دی هغه سره دنیاوي تعلیم هم ضروري دی، خو تاسو داسې ریفارمز ولې نه راوالئ د مدرسې طالب علمانو دپاره چې هغې کې پولیټیکل کوم میچورټي د هغه هم راشي، هغه دنیاوي علم سره سره دینی علم هم حاصل کړي؟ ګوره اسد، موږ د دې خلاف نه یو، تاسو پلار مدرسه وه، تا مدرسه ده، خو تاسو خپل بچی سکول ته لګئ او د نورو بچی خپل ځان سره مه کوئ. زه خبره کوم، موږ د دې خلاف نه یو چې کوم بچی په مدرسه کې سبق وایي هغه بچی د سکول و کالج نه وایي.
بلکې موږ دا وایو چې دا دواړه علوم دي، که دیني علوم دي هغه دې هم وي، که عصري او فني علوم دي دا دې هم وي. آدم علیه السلام چې الله تعالی بحیثیت نبی اول وار پیدا کړي او دا ذمه داري ورکړه، وعلم آدم الاسماء كلها، وهغه ته د هغه اسماني صحیفونه پرته هغه خو وو هغه انسانیت لپاره هدایات، لیکن د هغه په اړه کې دنیوي علوم هم ورکو او داسې په درزن انبیاء کرام دي چې زه یو تا ته شوی سم چې هغه په دنیوي علومو کې د هغو سره د کومو علومو تجربه او کوم علوم ورسره وو. لہذا په ساینسدانان مسلمانان تیر سوي دي، لہذا هغه خو عصري او فني علومو چې د هغو سره دا مهارت وو بنیاد د ساینس ګټه مسلمان ایښی دي. لہذا دا کېدلی نشي چې علما کرام دي د عصري او د دنیوي علومو خلاف وي، بلکې که ته د 1857 د مخه ولاړ شې هغه ادارې وګورې چې د کومو ادارو کې دیني علومو هلته فني او عصري علومو. لیکن د بده مرغه د انګریز او د کوشش دا و چې دا یو داسې ستونزه جوړه کړي چې یو د اعتدال او د روشنخیال په نامه یوه ډله چې هغه د کالج او د یونیورسټي طالبان دي او استادان دي، بل هغه خلک چې هغه د مدرسې سره تعلق لري و دې ته دوی په زمانه کې رجعت پسند ویل، تنگ نظر ویل، بیا د هغه دپاره اصطلاح میلاس و د فنډامنټلیسټ بنیاد پرست، نوې اصطلاح د هغه په باره کې د انتها پسند او د شدت پسند ده. دا د یو منصوبې تحت ما او تا چې دا روشن خیال دی، اعتدال پسند دی، دا انتها پسند او شدت پسند دی، ولې ستا تعلق د یونیورسټي سره دی، زما تعلق د مدرسې سره دی، د دې موږ سخت خلاف یو، بلکې موږ غواړو دا چې دا دواړه علوم دي. اوس راځم دې ځای ته، د دې موږ خلاف یو تاسو کوم څومره کارګران سره خبره کټ کوم کنه څومره کارګران دلته راغلي دي هغه پولیټیکلی معذرت سره کنه څومره میچور نه دي، هغه چې پښتنو کې ولې راغلي هغه وایي چې موږ ته مولانا فضل الرحمن صاحب ویلي چې بس راشه موږ راغلو، خو هغه پته نشته سیاست کې څه روان دي، ملک څه حالات دي، اکنامک کنډیشنز څه دي، هېڅ پته نشته ورته هغه. تا زما د بچیانو خبره وکړه، زما بچیان یو هم د قرآن حافظ دي، بل هم د قرآن حافظ دي، 3 نور دي هغه هم د قرآن حفظ کوي. 2 کوچنیان دي، یو د 7 کالو دي، بل د 8 کالو دي، هغه اوس ابتدا ده، دا نور 3 چې دي هغه د قرآن حافظان دي. مشر چې دي هغه د قرآن حافظ نه دي، 8 سپارې یادي کې هغه خپل چوایس دی او محنت یې وکړي چې زه ځم فوج ته، نو ما رکاوټ نه دی جوړ کړی بلکې ما سپورټ کړی دی هغه. داسې نور هم سپورټ کوي تاسو؟ نو زه دا وایم بالکل زه راځم زه د دې خلاف یم. زموږ پارټي د ایجوکیشن ریفارمز خبره کوي چې د ایجوکیشن ریفارمز خبره وکړه، د مدرسه ریفارمز د دې څه مطلب؟ ستا په ایجوکیشن کې ستا انټریر منسټر سابقه د دې حکومت وایي 77% چې کومې ادارې دي کالج یونیورسټي په دې کې نشه عامه ده، 77% الکوان او انجینې په نشه باندې بوخت او مصروف دي. لہذا دا د ستا ایجوکیشن نن ته ورسه په هغه کې ستا آیین څه وایي، په هغه کې نن چاته دا نه ده معلومه چې یاره 5 کلمې څه دي، هغه ته دا نه ده معلومه چې دعای قنوت څه ده، هغه ته د اسلام نه واره مسله نه ده، آیین د هر چا مسله نه ده، آیین د ګرد قوم میثاق دی. هغه آیین لکه زه لیبرل یم که نه، دا ته ماته دا حق حاصل دی چې زه زندگی خپله څنګه تېروم. نو دا ریاست په آیین کې دا فیصله کړې ده چې ته به د قوم و هر بچي ته اسلامي تعلیم ښیې، ته به د قوم و هر بچي ته ریاست شي. اوس بچی نه غواړي که نه هغه خو نه ما خبره واره بچی غواړي، څنګه بچی نه غواړي؟ ته په بچي باندې سیکس تعلیم ور زده کوې، ته بچی د دې نه انکار کوي چې ما ته اسلامي تعلیم مه راښیه. کوم بچی د دې نه انکار کوي چې هغه د مسلمان زوی؟ هېڅوک د دې نه انکار نشي کولی. زه راځم دی هغه څنګه تعلیم اسلامیات مضمون پکې پروت دی، په اسلامیات زه ته ووایم یونیورسټي کې اسلامیات لازمي دی، میټرک کې اسلامیات لازمي دی، اف ایس سی کې اسلامیات لازمي دی، سورتونو کوم ترجمې دي هغه لازمي دي، هغه د ورکوي ریاست؟ نه ما خبره واوره، زما مجلس واوره. موږ دا وایو که څنګه یو طرف ته د مدرسې د ایجوکیشن په باره کې د ریاست سره یا د حکومت سره دا فکر شته چې ریفارم راشي. ولې ریفارم راشي؟ ځکه د دا مدرسې څه انتها پسند پیدا کېږي، شدت پسند پیدا کېږي، دهشتګرد پیدا کېږي، ځکه ریفارم ضروري دی. ته ما را اخې زما مدرسه نه تکیې د ترهګرۍ سره، زه د دې خلاف یم. زه دا درته وایم چې دې ملک ته چې څونه تاوان لیبرل او سیکولر رسولی دي، د یونیورسټي او د کالج فضلاو او فارغ رسولی دي، هېڅ چا هم نه دي رسولی. ولې نه دي رسولی؟ او بالکل پاکستان چا مات کړي؟ په هغه کې یو ملا و،
د پاکستان په ماتېدو کې ملا و د پاکستان نو ته ما خبره واوره یاره بنګلادیش په سن 1971 کې چې کومه حادثه وسوه په هغه کې کردار د چا یو ملا نشته پکې یو د مدرسې فاضل نشته ما راځه وزیر اعظم درته وایم بیا آئین په دې ملک کې بار بار مات شوی دی د دې آئین په ماتېدو کې جمعیت علما یا یو مذهبي خلک مذهبي قوت نشته پکې هغه سپورټ نه دی کړی اسټابلیشمنټ سپورټ نه دی کړی نو ضیاءالحق آئین مات کړی دی جمعیت علما اسلام د MRD اساوه سره د دې چې پر مړ د کفر فتوا لګوي اوس راځم بیا موږ د آئین خبره کوو نه زه د آئین خبره درته کوم چې د آئین په ماتولو کې هیڅ کله جمعیت علما ملګري نه ده کړې د پاکستان په ماتولو کې هیڅ کله جمعیت علما ملګري نه ده کړې بیا د 80 فیصله وسوه دا پارلیمنٹ نه ده کړې نه جمعیت علما کړې 9/11 بعد فیصله وسوه دا نه پارلیمنٹ کړې ده نه جمعیت علما کړې ده دا هیڅ چا نه ده کړې دا همیشه ډیکټیټر کړې ده یا هغه حکومت کړې ده نو 12 اکتوبر 99 موږ مخالفت کړې ده د جنرال ضیاء مخالفت کړې ده جنرال ایوب مخالفت کړې دا پر ریکارډ موجود مهرباني موږ سره موجود حافظ حمدالله صاحب ویلو چې موږ دا غواړو چې مدرسې کوم ایجوکیشن پاکستان سیستم دغه کې ریفارمز وشي حکومت چې کومه خبره کوي د مدرسې ریفارم دغه خلاف دي خپل خیال ساتئ ماته اجازه راکړئ